د طلاق د مسایلو نه پس د رضاعت تذکره شروع ده. الله تبارک و تعالی فرمای کله چې د یو سړی بچی وشي، ماشوم پیدا شي، نو په مور باندې دا یو حق دی چې بچی له پی ورکي. نو هغه د پیو ورکولو مدت د دې نه ثابتوي چې څومره وخت به ماشوم له پی ورکې. او یا که چرته یو ماشوم د خپلې مور نه علاوه د بلې ښځې پی وسکي، نو هغه ماشوم په کم وخته پورې چې پی سکي نو په هغې باندې حرامیږي. دلته نه تذکره کیږي وی کله چې ماشوم پیدا شي نو وی 2 کالو پورې ماشوم له پی ورکول. او وی که چرته دا مورې د ده په دې نکاح کې وي نو اخو به خامخا نانو نفقه ورکوي. خو وی که طلاق ورکړي معتده وي په عدت کې وي نو وی بیا هم که دا مور د ماشوم له پی ورکوي نو د دې وجې نه به پلار د دې خپلې ښځې خیال ساتي چې کمې له طلاق ورکړی دی. او الله تبارک و تعالی په چا باندې د هغه د وس نه زیات تکلیف نه ورچوي چې څومره یو سړی وړی شي هغومره الله تبارک و تعالی په هغه باندې هغومره راولي. نه مور لوي د دې بچي د وجې نه څه تکلیف ورکړي، نه پلار له د دې بچي د وجې نه څه تکلیف ورکړي. او که چرته پلار وفات شي او ماشومې وي نو د دې په ورثو باندې دا لازمه ده چې د دې مور نانو نفقه خیال دې ساتي چې کم د دې مرضعه ده کمه ښځه د ماشوم له پی ورکوي. او که چرته ښځه او خاوند په دې باندې رضامندي شوه چې یاره دې بچي له موږ دا ښځه وله پی ورکوي، وی که د 2 کالو نه مخکې د دې دا پی بندوي نو هم ورته ګنجایش شته که ماشوم خوراک څښاک کولی شي دا څه زیاتې نه دی. او که داسې حالت په دې باندې راشي چې اوس دا مور وی یاره زه خو پی نشم ورکولی، څه مرض دی څه تکلیف دی، نو وی بله یو ښځه هم په اجرت باندې نیوی شي هغې له د ماشوم له چې پی ورکوي نو د هغې فیس ته ادا کوي، د هغې اجرت ته ادا کوي په بهترینې طریقې سره. نو وی دام په دې کې یو شرط شته. قرآن مجید دا حکم وکړو چې ماشوم له 2 کاله پی ورکولی شي. او که 2 کالو نه چرته زیات وي نو وی بیا نه دي ورکول پکار. بس 2 کاله بعض علماء 2.5 کاله مدت یې ښیی خو 2 کاله دا داسې مدت دی چې په دې کې د ماشوم رضاعت تام شي. که د 2 کالو نه ماشوم لوی وي او هغه د یو ښځې پی وي اوسکل نو دې سره د دې حرمت نه ثابتېږي ځکه چې هغه پی نشونما هغه شانتې نه ورکوي چې څنګه د ماشوم له خوراک ورکوي. بله خبره دی کې دا کوي که چرته والده وفات شي یا والد صاحب وفات شي نو ماشوم له بیا هم چې رضاعت پی ورکوي نو چې کم د ده رونه وي یا داسې نور ورثو دي نو هغې به د دې خرچه برداشت کوي. بیا به د دې مور خیال هم ساتي، دي له به دا پی وغیره هم ورکوي. رضاعت سره یو عجیبه خبره دای چې کله خپله مور خپل بچي له پی ورکوي نو دې سره د بچي خپل مور سره مینه محبت هم زیاتیږي. دا یوازې پی نه دی بلکې د هغې د زړه مینه هم دې بچي ته کوزیږي. او سبا همدغه بچی بیا د دې مور او پلار په کار راځي، همدغه بچی د مور او پلار سره مینه محبت وساتي او بیا د آخرت دپاره هم ذخیروي. خو چې والدین خپل بچي داسې غواړي چې یاره زما بچی دی زما په آخره وخت کې په کار راشي، همدغه بچی بیا والدینو سره ډېره زیاته مینه کوي او هغه بچی بیا د په کار راځي. خو یو دا خبره ده چې والدین هم داسې حالت کې خپله زندگی تیره کړي چې هغې خپل حقوق ادا کړي. خواجه معین الدین چشتي رحمه الله دا ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی او دومره لوی بزرګ چې په یو مجلس کې به ده په لکو خلک مسلمانو په لکو خلک به داسې و چې د ده په لاس باندې به تایب شو، توبه به یې وایسته. یو ځل له یو سفر نه راغلو، اوږد سفر یې و
په هغې کې 7,00,000 کسان داسې وو چې ګناهګارو د ده په لاس باندې توبه وویسته او 80,000 کسانو چې کم غیر مسلمه وو د خواجه معین الدین چشتي رحمه الله په لاس باندې هغې اسلام راوړو. کور ته چې راغلو ډېر زیات خوشحاله و. مور ورته وی بچې ولې خوشحاله وی نن خو مور یو عجیبه کار شو وی 7,00,000 کسانو توبه وایسته او 80,000 کسانو اسلام راوړو. ورته وی بچې وی دا ستا کمال نه دی. وی مورې ولې سفر مې وکړو تکاوټ مې وکړو هغې ته مې واز نصیحت وکړو. وی نه بچې وی دا زما کمال دی. وی مور ستا کمال څنګه دی؟ وی زما کمال داسې دی وی چې کله به تاله مابی درکول تاله مابی او د سپی نه دي درکړي. ما چې ستا تربیت داسې نه وی کړی ما درته دعا نه وی کړی نن به دا خلک ستا د خبرې ته نه و ناست او نن به چا ستا دا خبره نه واورېدلی. خو حقیقي معنو کې د والدینو چې کومه هغه مینه وي د بچي دپاره او د تربیت کم سوچ وي نو هغه ډېر زیات اوچت دی. علامه فخر الدین رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې وی یو واقعه نقل کوي. وی کله چې حضرت یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام سره ملو شو نو ورته وی پلار یو تپوس مې درنه کولو چې 40 کاله تا زما په فراقت کې دومره وجړل چې د سترګو نظر دې لاړه. نو که زه تا سره په دنیا کې نه وی ملو شوی په آخرت کې به ملو شوی دومره دې راپسې ولې جړل؟ نو حضرت یعقوب علیه السلام ورته بچې وی ما نه ستا په فراقت کې جړلی دی او نه مې ستا په محبت کې جړلی دی. ما چې جړلی دی ما محض د یو خبرې د وجې نه جړلی دی او هغه خبره داسې ده زویمه چې هر یو پلار دې په خپل کور کې په داسې دیوال کې فریم کې اودې لګوي چې هغه بچې روزانه هغه خبره ګوري. وی ما وی چې ته ما نه جدا شوې ستا فراقت راغوسته عمر کم و کم سینې کې ته ما نه جدا شوې وې کم عمره کې ته ما نه جدا شوې. وی ما وی هسې نه د داسې خلکو لاس ته ورنشي چې هغه لاس د اخلاقیاتو د دایرې نه وتې یو زمونږ په دې نبوت خاندان باندې د بد اخلاقۍ مهر نه لګي. نو پلار دا سوچ کولو چې زما دا بچې د غلطو خلکو لاس ته ورنشي او غلط جوړ نشي. والدینو سره د خپلو بچو دومره فکر او بیا مور سره د بچې ډېره فکر وي. خو میندې هم هغه چې کومې پرهیزداره ښځې وي هغه میندې چې ځان کې لږه تقوا راولي. سلطان علمگیر بادشاه او د ده ښځه وه جانزیب بانو د دې نوم و دا ډېره تقواداره ښځه وه. یو ځل د دې په دې سینه باندې یو دانه راوخته. د هغه وخت چې کوم هغه ټوټکې وې طبیبانو هغې وله علاج وکړو د به دوی استعمال کا. یو انګریز ډاکټر هغه ورته معاینه به کوو د دې دا ورته وایي چې معاینه به کوئ خو ماله به ښځه ډاکټر رالیږئ. هغې وی ټیک ده چې کله ښځه ډاکټره راځي د دې ځای ته نو دې ته تپوس کوي دا ښځه ته تپوس کوي هغه ډاکټرې نه وی ته خو شراب نه څکې وی زه شراب څکم. وی ګوتې راونړې وی زما دا پاک د اسلام نه پاک وجود هغې له به یو داسې ښځه لاس وړي چې هغه د اسلام د ارکانو نه بهر وي او هغه ښځه به لاس راوړي چې کومه ښځه هغه په دې شرابو کې خپل لاسونه لت پت کې وي ما له ګوتې راونړې علاج ونه کړو هغه لاړه ډېره خفه شوه. نو دا وایي وی 2 کاله د دې هغه مرض د دې دانې وی 2 کاله پس ته وی د هغه مرض نه دا وفات شوه. د مور د دعا اثر ډېر عجیبه وي. امام نووي رحمه الله باره کې راځي وی دی چې کله په مدرسه کې و نو داسې طالب علم و چې څنګه یو درمیانه طالب علم وي نو وی ده چې کله د فراغت هغه قدم اوچت کو وی دی نښتو علم ته بلا شي کتابونه ولیکل ډېر زیات لګیا و په هغې کې مخکې و. نو یو ځل ده نه چا تپوس وکړو
ورته وایي ستا د کامیابۍ دا راز څه شی دی چې دومره لږ وخت کې الله تعالی دومره لویه ترقي درکړه. دی ورته وایي زه چې کله وړوکی وم نو زما مور به یو دعا کوله او هغه دعا یې ما ته وښوله چې تم کوه اللهم آتی بفضلک افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. وی الله وی زما بچې چې کم ستا مقربین خلک ځان ته نږدې کې افضل خلک دوی په هغې کې ټولو کې زیات افضل کې ته. او وی بیا نوره دعا به دا کوله وی ما وی چې الله زما د بچي له یو داسې مقام ورکړي چې هغه په علمیت کې یو لوی مقام یو صراط مستقیم باندې رواني وي. دا هغه زما د مور دعا وه. د امام شافعي رحمه الله یو شاګردو سلب ابن ایوب دا شاګرد ډېر زیات کمزور او تر 10 کالو پورې د په ژبه الحمدلله نشوه ویلی دومره کمزور و. نو عالم سره ملو شو. عالم ورته وی مور دې شته وی بالکل شته دی. وی لاړ شه مور نه دعا واخله. وی چې د مور نه دعا واخلې وی ستا ژبه به روانه شي. دوم داسې وکړه دی لاړو مور ته کېناستو وی مورې وی ما ته دعا وکړه چې ژبه مې روانه شي. مور ورته بچې الله دې په دې کلام او په دې حدیثو ژبه روانه کا. نو څه وخت تېرېده نو د سلب ابن ایوب یو لویه چرچه شوې چې لوی عالم دی. په مسند باندې به ناستو د حدیثو درسونه به یې کول. نو څه ډېر وخت پس ته هغه عالم د سره واپس ملو شو. هغه نه خپله خبره هېره وه خو ده ته وایي ستا د دې کامیابۍ دا راز څه شی دی چې دومره لوی کامیاب شو د حدیثو لوی عالم درنه جوړ شو. نو ما پړه کې دا ووی چې راشه ده ته ووایه تپوس دې وکړم د ده خبره ده ته دوباره وکړه چېره ستا مور ژوندی ده وایي چې راته وایي او مور ته چې د مور نه دعا واخله. خو هغه ته مې په دې ونه ویم ما ویل لوی عالم دی خو ما نه زیات د مور فضیلت پیژني. نو والدین داسې یو لوی نعمت دی چې کم یو د انسان څه حاجات ایثار شي والدینو نه دعا واخله مور و پلار نه دعا واخله. علما وایي والدینو ته کنځل مه کوه بد رد مه وایه. وی ځکه ستا ژبه د مور ژبه ده. ستا سترګې د مور سترګې دي. ستا غوږونه د مور غوږونه دي. هغه څنګه ستا ژبه د مور دا ده چې تا له خبرې نه درتلې چې تا یو خبره کور او مور او پلار درته څومره خوشحالې ده. هغې به خاندل وی وګورئ بچي مې پلانۍ خبره یې زده که. چې تا خبره واورېده نو هغې خوشحاله شو چې شکر دی بچی مې کوڼ نه دی او تا ته خپلې خبرې در ورسولې. مور درته کلمه در ورسوله. مور درته دا ووی چې دا د پلار دی دی درته ووی زه د مور یم تا ته خبرې زده کړې. او یو شیز تا ته په نښه کولو چې بچیه دا پلانې شیز دی دا بل شیز دی نو ستا د مور ژبه ستا ژبه ستا د مور ژبه شوه. ستا سترګې ستا د مور سترګې شو. ستا غوږونه ستا د مور غوږونه شو. نو د والدینو هغه شک عجیبی په بچي باندې ټولو کې ابتدایي مرحله چې کله د بچي شروع کیږي نو هغه د 5 کلو نه شروع کیږي. والوالدات یرضعن اولادکم حولین کاملین. چې میندې به خپل بچي له 2 کاله پی ورکوي. یو بچی که دې وخت کې نشونما غواړي خوراک څښاک غواړي دته هغه شانتې قوت طاقت نه میلاویږي. خو د دې مور په دې پیو کې الله دومره عجیبه طاقت اچولی دی چې د ماشوم هر قسمه غذا د دې نه پوره کیږي. او طبي فایدې ډېرې عجیبه دي. طبي فایده دا د ډاکټران هم وی که یو ماشوم د مور پی اوس کیو بل سړی د مور پی نس کې هغه له د فارمي پی ورکوي وی 8% زیات عقل د دې ماشوم کار کوي چې کم د خپلې مور پی څکلي او یا هغه ترې نه 8% زیات کمزوري په عقل کې. بله فایده دا وي چې د ماشوم وجود او جسامت دې سره برابر وي او ده ته بیماریانې زیاتې نه لګي د هغه ماشوم په نسبت چې کم ماشوم فارمي پی څکلي. او مور ته هم فایده وي. مور ته فایده دی چې کله ماشوم پیدا شي که دې مور دې ماشوم له پی ورکه
نو د دې په جسم کې چې کومه هغه تبه وي نو هغه ختم شي. بله فایده دی چې د مور د ماشوم پیدایش سره کومه بیماری راغلی ده هغه بیماری رو رو زر زر په ختمېدو باندې شي او د هغې وجود مخکې وجود په شانتي شي چې څنګه ابتدا کې و. او بله فایده ده که چېرته میندې ماشومانو له پی نه ورکوي نو په دې وخت کې د ښځو په دې وجود کې غوټې وشي او هغه غوټې بیا د کینسر سبب جوړیږي. خو کله چې مور خپل بچي له مخصوص میعاده پورې پی ورکړي نو د کینسر یره هم ختمه شي. نو مور ته طبي فایده هم ده او اخروي فایده هم ده. خو یو حکم بل دی کله یو ماشوم چې د کمې مور پی وڅکل یو خپله مور یو رضاعي مور وي نو هغه رضاعي مور چې ده نو د هغې حکم هم د خپلې مور په شانتې شه. که د هغې رضاعي مور لوریانې وي نو د هغه د ده داسې شوي لکه خویندې. بل حکم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کله چې یو سړی خپل یو جینۍ له یو ښځه پی ورکي نو د دې خپلو کې یو بل سره رشته حرام شي دې رشته نشي کولی. په روایت کې راځي عقبه ابن ابو احان بن عزیز د ده لور وه عقبه سره نکاح وشوه نو یو ښځه راغه هغه ورته وایي ما خو عقبه لم پی ورکړی دی او د دې کور ته لاړ وي ما خو دې لم پی ورکړی دی. نو عقبه وایي ما ته هم نه دي یاد دی وي مونږ ته هم نه دي یاد چې کوم وخت کې ورکړی دي. دی زر زر راغو مدینې منورې ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي وی حضرت وی دی خدا خبرې کوي وی چې یاره وی پی ورکړی دي مال هم راکړی دی جینۍ هم ورکړی دا خو رضاعي خور ورور خور دی. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي د بخاري شریف حدیث دی وی دا څنګه نکاح کیدی شي چې دا ښځه ګواهي ورکوي چې یاره ما دې دواړو له پی ورکړي دي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي وي د تقوا او افضلیت مقام دا دی چې یو ښځه ګواهي ورکړي چې ما دې له پی ورکړي دي دواړو له نو د تقوا مقام دا دی چې یاره دې دواړه دې جدا شي. افضل مقام دا دی او اسې ګواهانو کې دوه سړي یا یو سړی او دوه ښځې ګواهان شرط دي. امام شافعي رحمه الله وی د رضاعت په باب کې که چېرته یو ښځه راپاسي ګواهي ورکوي نو د دې ګواهي معتبر نه ده وي که څلور ښځې راغی بیا ګواهي معتبر ده. امام مالک رحمه الله فرمایي وی که چېرته دوه ښځې راغی وي د دې ګواهي د رضاعت په باب کې معتبر ده. نو رضاعت داسې یو الله تبارک وتعالی طرف نه یو انعام دی د بچي دپاره چې ټوله نشونما ټوله غذا تا ته یو ځای نشي ملاویدی او هغه صرف تا ته د دې مور په دې پیو کې ملاویږي چې الله تبارک وتعالی دنه په دې مور کې کومه یو هغه کارخانه فټ کړې ده د پیو چې دا کومه غذا خوري هغې نه وینه بیلیږي پیت نه بیلیږي او هغه د بچي دپاره نشونما جوړیږي. همدغه بچي بیا راپاسي دی بیا وایي مورې تا ماله څه کړي دي پلار ته وایي تا ماله څه کړي دي. دغه یو پلار ستا د پیدایش سبب جوړ شوی دی. دغه یو مور چې شپه تا له اواز نه یې کړی مور دلته پاسېدلې وي او وي بچی مې وږی شو ځکه چې سړی د بچي په طبیعت نه پوهېږي. مور د بچي په طبیعت پوهېږي چې دې وخت کې د دې بچي اشتیاق څه شی دی دا بچی څه غواړي. نو چې کم انعامات الله په موږ باندې کړي دي په هغې کې ټولو کې لوی انعام دا دی چې د والدینو طرف نه موږ ته دا نعمتونه مهیا شوي دي. نو د خپلو والدینو ډېر زیات خیال وساتئ. ډېرې دعاګانې تې والي چې د چا والدین ژوندي وي لیکن که چې د هغې دعا چرته هم نه رد کېږي. سړی ګرځي پلاني ته وایي ما ته دعا وکړه بل ته وایي ما ته هم دعا وکړه کښېنه مور ته وایي مورې ما ته دعا وکړه ته ګوره هغه کار دی الله کوي که نه کوي.